बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन د میش سره په پودکاسټ شي میجا په سټوډیو شي ملک حاجی سید انور مسعود دا ول ما دا نشنا اول خو زه ته په خپل دغه پودکاسټ شي پر تاګ باندې خوش آمدید بیا یو هر کله ایدا ته ډیره مهرباني زه تاسو شکریا ادا کوم چې متم وخت په وخت مو کارو کړی دو او وسو متم کارو کړه چونکه نن سبا په ټولنا چې کی مزدور اوس د سوشل میډیا دای نو چونکه موږ راغوړي چې زه د خپل خلک سره یا د خپل خلک په مسله مسایل باندې په یو لاین باندې وای نو تاسو مستمو کارو کړل زه په دې تاسو ډیره شکریا ادا کوم ډیره مهرباني په ټول شناوال کو لکه وسه کمیش وکسي د وزیرستان خلک تو پیژانی ها پته هدو ورته بیا ډیر خلک چې اول ورده تو ویډیو کثیر یا اول ورته تاسو سره مخاطب کیږي یقینا هغه په تاسو چې وی چې هغه تو براشه د تا معلومات هو شي چې تاسو په وزیرستان شي د کینه علاقې سره تعلیم د چوڑا کړای دی او دا سیاسي چې کیم سفر دی دا تو کله نشریګه جی یقیني دا ښه خبره ده سنت اعمال هم د خپل تعارف مونوم سید انور دی ماسیدیا په ماسید کې باللزایا په باللزیک شنه نوخیلیا په نوخیل کې کی کړایا د شکتوی سره مې تعلق تای او ایجوکیشن مو بی دی په 2005 شمو ډیګری 1 دی خان بی وکړه نو یغي وخت نه چونکه زه یا ډیګری 1 شو چې په ټایم شه د میش فاټا ته یو نظام روغی لنکه ونه چاله د لوکل ګورنمنت نو په هغه کې مو الیکشن وکړه د شکتوی نه په ټایم شه د ایجنسی کونسل ممبر الکټ کړه نو زه د شکتوی نه د ایجنسی کونسل ممبر الکټ شول او په دانه مخ شه مو کالج چې کوم 2001 نه د مو د کالج لایف ونو پاک چې چونکه میز جی ټی آی تنظیم بي نو زه دوا کوله په ډیګری ټان کالج شه د جی ټی آی جنرال سیکریټری پوته شول بیا زه ډیګری 1 ته راغلم بي ام ډیګری 1 وکړه نو دیره ته زه د جی ټی آی یو حصہ و او په ورسته بیا تقریبا جی یو آی چونکه جی ټی آی نه بعد بیا سره جی یو آی ته کنورټ شي نو مو سیاسي سفر بیا 2013 نه انورډ تر 2024 پورې د جی یو آی سره و نو مو دا ټول وخت په جی ټی آی یا په جی یو آی شتر شوی دی او تعلق مې شکلوي سره دی اچھا ته د جی یو آی سره جمعیت علماء اسلام سره تو ډیر وش سفر هو کړلی خو دا ویل چې کوم عام انتخابات وي په دغه شی مش وکتل چې ټیکټ لایوا معاملې روغلا او تو آزاد حیثیت سره اعلان وکړلی دا ویلې ته خپل جماعت سره ته ویلې نو ودرېدلې او تو ویلې آزاد حیثیت سره دا اعلان وکړ چې دا څه دارو بیسیکلی ایمیج جی یو آی شي چې وی نو 2010 پورې په جی یو آی کې میش ډیر زیات اخلاص و بیا چې کله په مئی 2014 شي میش انتخابات وشول دو شاید عام خلک ته ډیره پاته نه وي خو جماعتي ملګری ته ټوله ته پاته شته نو 2014 مئی شي انتخابات وشول چې لږ ټایم تیر شو نو میج په مانځ کې اختلاف سٹارټ شول اختلاف بیسک وجه دا و چې په کیم ټریک باندې مراج الدین مولوی صاحب په واخ ریل راون و یغینا ریل خاطو شو نو 2010 نه 2014 نه تر 2024 پورې میش په جماعت شه دننه ډیر زیات اختلاف سره تر کړای دی په د میش په جماعتي مراکې جرګې د فاټې په سطح د صوبې په سطح د مرکز په سطح د میش وخت په وخت شوی هدي د میش اختلاف راونو په مان شتوره فیصله وشوي څوره نه وشوي بیسیکلی میش کیم جنگ و د جماعت او د عوام جنگ و چې رکیم خلک لکه میش کول فعل دوا شول سره میش ته چونکه خلک ووټ هرو کو نوټي هرو کو سپورټي هرو کو بالکل چاندو هندر درو کاولا چای ماډو درو کاول او په مفته یو ووټ هرو کو نو ای چونکه په دغه بنیاد میش رو کو چې میش کیما داوادو چې په رنګ کاوي نو یغنه د میش جماعت بالکل یکدم په غلطه لیا روان شو لاړل تاپل ورته ویل شي چې بهرحال اچ کی الفاظ ورته استعمال کې لاړل تاپل دی اڅ دی دا شوري شو دا بیس نه دی شوی دا د 2014-15 نه شوري شول نو می 2014-15 نه تقریبا مو بذات خود په دغه پروسس باندې چې نوی یو نیم کروڑ روپے مو د جیب نه لگاولې دي په دا مراکې په دا جرګې په دا یوشي په دا بل شي خو اخر ته ویس چې کله د یک مش ډیر غټ فند روغی دا بیا فند نه ورغلای نو په دغه بکوله تول یا نور خلک کیم بلکې مو د الفاظ ورته استعمال کړي دي چې کیم لاړل تاپل وشول او د دې د کیما رویه جوړه شوله چونکه دغه تاسو هم شاید دا کیسار مدل یوي چې جمال الدین مولوی صاحب په الیکشن کمپاین شه هم باقاعده د خبره کوله ول خو په خپل میټینګ نشته مو ته کڅو کوټ روکو کڅو کوټ نه کو نو زه اسه پاسیا بالکل نو دغه دغشي ته کله ورسېدل میش بیا فیصله دا وکړه بلکې فیصله میش داس وکړه چې مو خدای ګوا دی ملګری دغشي ګوا دی چې پکې مارز د ټیکټ فیصله وشول از کور نه چیرې واتلای و
چې زه راتلل کور شم ملګري نوستي په حجره کښې نو فیصله تقریبا ډېر د کړې وه. دلیل یې دا وی چې پیغمبر اسلام حدیث ته مفهوم یې دا دی چې توسې هر یو سړی داسې لکه شپون نو د توس نو د خپل حیثیت مطابق د خپل رامې پښتنه کیږي نو ویس کدیله ته میش خاموشي اختیاروي یا بد سر نه تیرې شولې چونکه نن میش ډیر جنگ وکړه په جماعت شو میش جنگ کرامه ده نشم نو لہذا ویسو میش دا فیصله کوي چې میشو ورته ووځي بیا میش فیصله وکړه الیکشن ته ووتلی ریزلټ یې تو مخشه دی. بالکل کمیشه وکسي په ډیر کم ټایم شي او ډیر تو افورټس وکړل ډیر ترپد ولا کې راچای تا کمپاین د شباب او د علاقې خلک هم په تو باندې ډیر اعتماد وکړ ډیر ښه مقابله دی وکړه جګه چې تو سره خو جماعت ولا سپورټ نه و په وشي سروي علاقې خلک اعتماد چې ایو شخصیت باندې کمیش وخت چې یو شخصي ووټ تو ته ملاو شولي هغه ځای چې بنیادی وجه دا هدو چې علاقې د خلکو په مسایل باندې یا علاقې خلک په ګراوند باندې ته موجود دي شاید وجه هغه دو چې ډېره ښه مقابله دی وکړله. دا یقیني دو چې مسیده یا دمتونې په مو باندې کوم اعتماد وکړه نو زه د دغه شي قابل زو نه ګاڼم. وجه دا وه چې مو چې کوم پهچان وه دا د جمعیت علما اسلام وو. ډېر خلک ته خو دا باور هم نه کېده چې دا سیریس دی بلکې موږ ته ډېر خلک وایي چې یاره داسې نه چې دا څه فراډ وي څه دوکه وي وي چې مونږ نه چا دا توقع نه وه چې سید انورو د جماعت خلاف داسې قسم سټیپ واخلي او بیا وخت دومره لنډ میلاو شه رضیه میژ حلقه ځکه دا وویایم چې په پیرا پاکستان شي په ټول نه مشکل ترینه حلقه د مو ساوت وزیرستان دی مسعود بیلټ وجه دا چې کراچۍ نه ونڅه اسلام آباد پېښور کوهاټ بکر ډی خان ټانک ایون په ټول پاکستان چې د مو ووټر داسې ناری دی لکه تاسو په مزه چې پرې کې وټ حاصلېږي نو هر ووټر ته رسېدل دا ډېر ایون زه د وزیرستان 10% ایریا ته نه ورسېدل چونکې مونږ ډېر ټایم کراچۍ اسلام آباد پېښور ترنول اسلام آباد وخوسته زه چې پورته لوړل نو وزیرستان چې مو په پیرا ایریا صرف یوه وړه غونډه جلسه وکړه نور خو ته پته ده چې پوس ماحول نه ورته جوړېږي حالات ټیک نه دي موسم هم دومره سخت موسم و چې ته یقین سو ته چې وورک شوی بالکل اچھا میژه په اکثر ګاډي په دیکې باندې بوتل خو بهر زه خلک ته نه ورخو یغه باوجود هم چې خلک کیما مینا کیم د بلکې ځکه دا وایي چې په وزیرستان شي چیرته سنجیده خلک وو تو څه په علم شدو یغه ټول خلک په مو اعتماد هو که شا منډه سره واله یوار زه یو مشر ټلیفون ورته وکم چې کیم ووټ و اتو خسته دا خو سیله روغله ته نه سیله ووټ یوړ مورته چې را ده ډېر ښه تعبیر وکړو نو خلک په مو ډېر زیات اعتماد وکړ ځکه خو زه ویس په کې مارس چې الیکشن تر شوی دی په غي صابو زره ون یک کور په کور کلی په کلی ګرځه د خلک شکریا ادا کاوه او خل داسې هریون شي چې یاره دا جیبا سړی نه دی چې وه هره د اردري می شکریا ادا کوي زه دوی خبرې ورته کوم چې اگر زه تو شکریا ادا کوم اگر چې زه تو شکریا نشه ادا کولای د الله رسول فرمایي مفهوم یې داسې دی چې کچیرې تو د رب شکریا د انسانونو شکریا نه کړه دا تو د رب شکریا نه کړه یو دا خبره ورته کوم بل خبره دا ورته کوم چې چونکه میش د دغه حدیث خلون دروتی چې تو هر یو سړی شپون یسته تو نو د خپل حیثیت مطابق پښتنه کیږي نو آیا که الیکشن تیر شه زه څه مایوسي اختیار کوي یا خلک باندې کارځي ووړي لګزټانیل ګولې خوري یا حق یا دا کوي نو بیا خو زه هم دوکې باز بیا خو موږ فراډ کوو صرف مې دغه ته چال و چې زه ام ان ای جوړ شم یا ام پی ای جوړ شم آیا زه ام ان ای ام پی ای نشول جوړ دغه حدیث په روح سره زه بیا خلاص شول وس مو ته خدای پاک خپل رامه وشول چې تو ته 19000 کسونه ووټ دیر کړ بیا زه خلک ته دا خبره کوم چې ویس په دانه دوله اوسه پر مو د خلک خدمات واقعي کړای دي الله گواه دی بلا تمیزه او بلالچ خدمات مې کړای دي او کړای مې داسې دی لکه سنت لکه مستحب لکه نفل ویس په دانه ورسته تو سه خدمات په مو باندې فرض دی او زه د تو سه په ذریعہ د دغه کیمرې په ذریعہ خپل مسجد کوم ته دا میسج ورکاوم چې ویس په دانه دوله د مو په مو باندې د تو سه خدمات بلکې خالی مسجد ته نه مسجد وزیر دمتونی سلیمان خیل چې د تو سه خدمات بلا تمیزه په مو باندې ویس فرض هدای واجب هدای مثال کې تور باندې زه ام ان ای ام پی ای نشور جوړ ټیک تو زه تو سکول هسپتال نشه درکولای خو زه تو پاسپورت شمنډه ترړه خوالای شم زه تو روډ نشه درکولای ډومیسایل شمنډه درته والای شم زه تو هایوې نشه درکولای خو تو بل څه مسله دو اخو درته حل کولای شم زه دا خو کولای شم چې تو بیمور په هسپتال شه پروتې وینا په ور کولای شم هسپتال شه ډاکټر سره خو ملاوي شو تو د پورا احتجاجن روډ خو باندې کولای شو تو د پورا چاته سول سیناتی خو کولای شو خپل اپروچ چې یعنی کیم شای په مو باندې ګور الله پاک قران پاک شه فرمایي چې تاسو مې تر خپل واسطه پورې نیولې استئ نو خپل واسطه پورې د مو باندې د وزیر مسجد دمتونې سلیمان خیل د شپې او د ورځې خدمات د خواندې او د ورړې دا په مو باندې فرض دی او یو خبره زبله کوساري چې ګوره میژه په معاشره کې میژ و خواندې ماندې ته ډېر لیمیټډ
ازودي حاصلاتو ډېره لیمیټډ میژه خواندې ماندې ډاکټر ته په ډېر مشکل نه بعد بیایي یوه خورکې یوه مورکې یوه باچې یوه وړاندیار یمو د پوره ډي خان نه لوړله وزیرستان ته پیرارې یې په پولینګ تېره کړه په لاین شه ودرېده یا کښېنوستله مو ته یې اوټ وکړه زه هغه څه شکریه ادا کړم زه د هغې خواندې ماندې توسې په واسطه باندې شکریه ادا کوه او دا باور ورکوه چې انشاءالله دا توسې ورور دا د توسې باچای دا د توسې چې څه شی هم ګڼېستی دو د خپله وینه دا مې کوم سره په الیکشن نه مخکې واده کړي د اوویس یې کوه چې دو د خپله وینه پیش کوي شاه تو دا د زنانه خبره وکړله زه لږ دا هم وکړه چې تو لکه دغه شي اهمیت چې یوه زنانه لوړله د ډي خان نه د کراچۍ نه یقین دوی نه اوس یې تو ته ووټ در کوته یا چې ځای دی د شکریات په کوم الفاظ سره ادا کړو دا دغه غټه لکه دی د چار کړی دو قرباني ورکړې دو خو دغې د توسې د پارټي داسې ذمهور کسان هم وي چې که دی د چې کوم فنډ راغلی وویسه هغې باراشي که چا سوال جنې کولی چې دا فنډ څرنګه استعمال شوی دی د دې مشته لکه هغه ریکارډ وکړه هغې الفاظ دغه وي چې یوه زنانه وویس د مونه پوښتنه کېږي یوه ښځه د مونه پوښتنه کوو بلکې باقاعده په ریکارډ باندې دي چې په وزیرستان کې مختلفه میټینګز چې کېدل په هغې شی د دغې الفاظ دا وي چې ویسو ښځې د مونه پوښتنې کوو ویسو ښځه د مونه د مو د فنډ پوښتنه کوو ښځه ته دا حق چا ورکړی دی لکه داسې سوچ ولا داسې ذهنیت ولا کسان هم چې علاقې د پوره ځای چا ډېر د زهر سبب ګرځي چې فیمیل متعلق دی د سوچ داسې وي هغه فیمیل دی ته ووټ ورکوي خو هغه فیمیل هغې فنډ هغه خپل حقوق پوښتنه کوي چې دا یوه ښځه دی دا بیسیکلی یمیش جنګ په څه شي دی خالي دا یوه خبره نه وه یو خو ګوره دوی د په علم شي اضافه د پوره اما عایشه هم ښځه وه بالکل فاطمه زهرا هم ښځینه وه یمیش د پوره مشنه مرادي زه ویایم چې اسلام کوم حقوق ښځونو ته ورکړي دي د یمیش د اسلام داویدار چې کوم دي شاید چې په محمد صلی الله علیه و وسلم نه پوسه حقوق چا نه دي ورکړي بالکل چې کوم حقوق اسلام ورکړي دي بیا کوم حقوق د مو معاشري ورکړي دي مو خیال دی چې چا هم نه ورکړي دا ته پرېږده چې میږ هغه خپل چې کوم رواجونه دي هغه حالات استعمالوي زه ویایم چې په یوه لیمټ کښې په یوه لکه زه تو سره مخامخ یي نو ته په یوه پرده کښې مونه پوښتنه کوې زه تو ته سوال جواب در کوم تو دلته ماشاءالله ذمهور سړی موجود دی چې دا ویلې زه چې کله تو نه ووټ غواړم نو ته مو خور هیې ته مو مور هیې ته مو باچی هیې ته مو وړاندیار هیې او چې کله ته مونه پوښتنه کوې که نه زه بیا په داسې انداز باندې بیسیکلي یمیش د جنګ واجه دا دي بله دا خبره کړې وه چې مونه چې څوک پوښتنه کو پاکستانی یې مونه پوښتنه کولی شي افغانی د مونه پوښتنه نشي کولی بالکل دا خبره بله دا کیسه کړې وه موږ د نظیر اعظم په پروګرام کښې چېرې پړي دا وکړو د خلته بیا ځون وتاړي بل دا ټکی هم شوی وه چې په خاروم نه راوشه په ماسید سړي او بل دا هم شوی وه چې په د توی ټکی شه دا هم شوی وه چې کومي نه مو ته رسو خو مو سره ټایم نشته دی نو بیسیکلي اصل شی دای غریب اور کانفیډنس و دته دلته د کینټ نه ویلي شوي وي هغو ته پاته وه چې ته یې پاس نو دغه اول انویسټمنټ دلته په کینټ شه کړی وه انویسټمنټ یې کړی وه که نه اچھا پیسې ورکړي بالکل یې ورکړي وي بالکل دا خو زه په بانکې دوه سیرې وایم 6.5 کروڑ روپۍ ورکړي وي نه باقاعده دی پاس وه دا خو چې کوم د پولیس ور ووټ ونیول هم په داسې اودو شوي هغه په داسې اودو شوي هغه باندې پیسې ګوښې ورکړې شوې وي خو شوي په داسې اودو شوي دا هر شی په داغ شوي او په نه وروسته زه دغه تو ته ژوندي مثالونه درکوم چې څومره دلته حکومت نواز خلق دی مثال څه نوم ورکوې ځنې مناسب نه دي نومونه دا ټول خلق په واقعي شو د مو سره وه د وزیرستان جذبات خو دغه هم لري یوه سړي د مو سره رابطه کړې وه والله که مو رابطه ورسره کړې وي هغه خلک غریبون یې ټول مجبور که په زور چې تو سه د ده سره ودارېږستی هغې مو ته سوري وکړم چې میش مجبوري دو چونکې میش خو ژوند مرګ دلته دی مو ورته چې هېڅ ټینشن نشته دی مو سره هغه سړی دارېږي چې کوم نر وي او د چا پروا نه کوي ډارېږي نه سړی د مو سره داري چې څوک د بل چا غلام وي چې چا سره هم ډارېږي هغه خلک ټول دته په زور ورکړل حالانکه تو ته پته شته چې هغې خلک د خلک په منځ ډېر زیات فرق ورسره نو دا باقاعده د خیال دا وه چې دغه اول انډرسټینډینګ شوی وه چې یاره خو تېر هم داسې شوي دي چې دا خو میش پاس کوي خو عوام چې کله فرنټ ته روشي نو ده ته مو اول ویلي هم وي چې ګوره ویس چې کله زه تو ته اګینسټ شه که نه نو تو یوه شي ته زه نه پرېږدم او مو په ګراوند ثابته کړله چونکې مو ته وکړله چې هم تو ډوبې هې سنم تم کو بلی ډوبې بالکل بالکل وجه دا وکړه چې ډیپ کا نه زه خو فرنټ ته ځکه ورغلل چې مو هر شی لیدل مو ته ډېرې خلک ورګوره مو سره ټول سنجیده کوم د مو سره ویلوړو نو مو چې دا ټول کوم په ژوند مړوي بیا دا یو ته مړوي
کني مو ته ډېره دمکې هغه دغه غوره ته ډېرې کیسې تېرې شوي دي مو چې کوم هم خوښه وي تاسو هغه وکستئ خو سهول هنه پیدا کېږي چې زه خاموشي وروړم خاموشي مې نه وروړله تر اخره وخته پورې هم لکه میشکا وکسي د وسه پیټګای چې کوم کاندیډیټ ډیټ شول په وزیرستان شي ځای چې دغه ته بنیادی لیار چې جوړه شو آیا ته په وجه جوړه شو کني دا تو وټینا نور وټینا دا چې سره پلس کې دای دې وټینا لکه پاپ سره راسي چې په پیک کې شمو کې الله دې مو د اسف ته 10000 فرق ته سره د دغه رضیا چې مو شک بیلټ کو تو کاتلای دی بالکل مو ټول پولیس سټیشن نه رات بدل کړ زه گرفتار کړل په ګریزمه ماسی د جرګار غشتي و نو زه په سره روغه گرفتار کړل ته موږ کوم پوز د شوبې خیل بیلټ ولا پولیس سټیشن وی د ته پاته و چې دا 100% ور د سیدان ور دی د ټول ماکین پیاژا جمجول تر بدل کړل او د مو د شک چې کوم بلوزای بیلټ ولا پولیس سټیشن وی د ټول چې کوم مدامیر کم ته یشنسترګ ډیپو میجورته یې ایریا تو کاتل یدو الله را په شک ته نشپ سره د ټول دغه سره روړل ټوټل یې سره په وځو کړل نو اچ کوم د مو ووټ زون وکنه ای 100% ډیسټرب کړ د ته پاته و چې دلته سیدان ورته بیا خو کلی مازور د کلی بوډا د کلی زنانا ووري وواری نه وي اخو د پوز د ځنګړې نه پیاژه ته نشو تللی بالکل مشکلات وي نو ا د مو وټي ډیسټرب کړ د موقع جوړه کړل کنه وی مو چې ورته وټل بدلای څه وای بالکل صحیح بدلای سیکنډ دا و چې مو ټول خلک د مونږ په زور ډیسټرب کو په دا پولیس چې کوم پولیس خپل ووټ کاست کړای وای پوسټل بیلټ په دا کې 2000 ووټ د مو د پولیس کاسونه ووټ صحیح مو ته د په یک وجې په بوریک شروع کنه چې دا میش او سرکاري ووټی نقش امو د ان پوسټل بیلټ و غاته ملاو شو ووټر ته امو د پیکه ولا ووټ ملاو نشو ورته ای پیکه ولا یوي وسړی ډای سو ووټی نه چاولې دي نو دا شای چې صحیح شوی څه وای بیا خو مقابله مو ګټلې نو درته چې کله ته د پیکه کاندیډیټ ور جمع کې مو جمال الدین ووټی نه سره جمع کې بیا هم ډبل لیډ وګرځا بالکل ډیر زیات و او دلته یو غاښ میش قتل تو یو بیان و چې دا وحید په ټایم شي چې کوم غاښ وی تو شاید جذبه والی چې شاید نو خلک ته دی چې ورته چې کوم داندې شوی وال یا سره چوشول هغه ماستر مایند زیا تو پغه شی یو قسم اشاره دی جمال الدین ته ورکاوله چې مته هغه طریقې پاتې دو په کومه طریقه سره جیت شوی وی اصل چې هغه د تو په شخصیت باندې تو په الیکشن باندې ډیر یتای اثر انداز دا خبره په ویلې وکړه په تو په ټایم شي ادا اصل چې مو کیما خبره کړی و ګوره دند لیمج نه وکړي دا حقیقت دی خو هغه ټایم سره چې مو کیما خبره وکړه کی متنوع په چرچا خبره مو وکړه او اوس وخت تر شوی دی په مو باندې اثر هم وچو او یغه ز ایکسپلینیشن هم نکاو دا چې ایکسپلینیشن یې په دا وکړه دا کاوه درته کاوه و دا څه شولا چې د میژ او د امزډای په منځ مقابله وشوله میژ مولانا حافظ سمودین دراوله او د مراج الدین مولوی صاحب بچای بالکل او یغه نه وحید بای ویلو او دا ځکه قسم درته کاوه چې وحید مو په ژوند چې ته کیم کوم یې څوک نه بس وحید د امزډای کاسته میژ د دې منځ مقابله وشوله نو مقابله داسې وشوله چې 1 to 1 وشاتو سه یو شای چې کولای هر شستای انریکارډو وی محمد خان یہ بولی د میډیا پرسن دی محمد خان ټرست یې هندای جی بالکل پېژنې دا اول پرز مو ته غلای دی اختم وی لایو انټرویو هور کړیو دو اتو سه کاتلای هر شستای دولت چې کیم بیسک فرق غلای و اپ فارم 45 شر غلای و فارم 45 مونږه اکچوال وس ویردای خو فارم 45 چې کیم و دا و مو خیال دی 100 اکچوال چې کیم و 100 وزن جوړ شوی 1100 دا د چاولا و د اسامودین وچا وسو 107 و یا 100 و یا داسې سمثینګ اگر ریډیو کا تو سه وکس است کنه پښو اغي تاریخ باندې مثال پکې ماره د الیکشن و په صابورز باندې هغه انټرویو چي و صحیح نو یو نه جوړ شوی 1100 وی او دا د مو په علم شنه و صحیح مو ته محمد خان روغای چې ته څو یې چې فارم 45 کې میو ټیک دی نو چې کوم اکچوال و د 100 مخاور تا و شو چې دا فارم 45 ټیک دی ا د مو سره په ریکارډ باندې و بهر حال چې کله زکه چاره تا رول شوی داسې وی چې پوس په شک توشه د څلور پولینګ سټیشن عمله آرمي وړي وای شپه دا چې څوک انوالو نه وي پارټي ولا آرمي وړي و نو ورته د سمودین او باکسا ته 1100 وټینه ورا چاولي او اوټینه څنګه ورا چاولي وي اوټینه باندې سیکشن یو سټمپ نه ولاګیدلای نو چې کله دلته مسله جوړه شو ری چیکینګ وش په غي باکسي باندې میش ملګری ساين ور سره وکړه چې دا باکسي دا ری چیک شي یا د ریکاونټ شي نو اچری چک کدل یا ریکاونټ کدل هغه باکسینه ټول کاغذ ورو واتل چونکه اوټ ونه سټمپ نه ولګیدلای د اسسټنټ پریزایډینګ د پریزایډینګ نو چې کله اوټ نه ریجیکټ شول بیا اسامودین وارده بیا اسامودین وارده په څوره وټینه په 50 او په 30 او په 40 و مناوس ویر دي خو په دغه وټینه وارده دولت د پی ټی ایم او د جی ایپ مانڅ ډېر تلخ پوزیشن جوړ شو بالکل اخشته میش لیدې چې اخشته صبورز و نه صبورز و په دغه مخشه د خبره ده
زه ورچک شو چونکه مو ته وره ها سنجیدگی محسوس کېدله فیل کېدله مو چېرې دا سیټ ته وحید وګاټي خو چې د جی یو آی او د پی ټی ایم په منځ کې ټسل نشي جوړ څوک دا غوړي چې ټسل پیدا شي بالکل کرامات عبدالله جامدای دی گوادای ایاس کاکا جان شمنخیل جامدای دی گوادای اقبال مشر شوبیخیل جامدای دی گوادای دا مې درې مسجد یو بالر ځای شه یو علی ځای شه یو شمنخیل شه دا درې مسجد مور وغوښتل چې تو سه روشه دغه مو ویل چې زه درې مجون درته وکم د پی ټی ایم د طرف نه د مسجدو د طرف نه تو سه جمعیت تعمیر والسته چې وزر جوړ شي چې بس تو زیتی دا پروسس پرېږ د وحید ایم پی ایش دیر د پورا دیر د روح غل کا چاره تا روغشتي مې هوي وای وی چې زبردست خبره ده خو کړه دیر د مشرون وی اقبال لالا ورته یی زل الخل دی دیر د مشر د حکیم الله حق پرست ورته وی دیر د مشر و د پرغال حیات پرغال دیر د مشر و د شاه فیصل غازی د دیر د مشر و کمر درم غدای د وچه پړه دی د نور علام ورور دی دیر د مشر و شرپاو پاجی اورته په ورګاټ شو صحیح و دغه کسان ته مو چې سراکشنی چې د مسله حل کی ورته وای وی چې مړه ته څوک ملور وګړه چې ملوک شینی د مسله بیا پانه بعد حل کوي ما کا وې سړی چې د مسله حل کی په دا طریقه به چې مړه ته وړ یعنی زی او کا دا سه کړل کنه مورته ټیک تو بیا وېس وکس نو زب پګی نه بعد بیا د جی آی ور کړو ابل د پی ټی ایم ور کړو بیا مو حکومت باندې پریشر وچو قسم به ورته وکړه چې د دفتر سپیدو او وکیسیو مې هم په داکشه شک نو آرمی هوا عمله هم موجوده و الان کې درې ورا ریکاونټینګ پیرا شوی و آینی چې کوم طریقه کار دی اغه نه ورسته چې کی میجر و د یغي وغزه پیژانه نه چې څوک د سلنډکای غونډه شای و کوریډای یغي وویل چې تمو ته صابو پر ټایم روکا صابو ز چې کی ریجیکټ وټی نه دی کنه پاک شه درته وته په یغه نو وټی نه درته ووسم ریجیکټ وټی نه مې وټی نه پر واسطل اسمودین مش پاس کا یعنی بدکشه څه دان لیمان دی نو خو پښتو ته چکل سره ودرې دی کنه خبره زیت تعلق یا حسبول هنه پیدو کړه الان کې نور نه ها دا مې ورته ویل چې پخ ټایم دا مو درته کړی په توسه شدا جرأت نه او واقعي په وشه دا جرأت نه او بیا چې زنه ودر سره ته دا جرأت نشي کولای او دا حقیقت دی چې زنه ور سره د خدای دا جرأت ورا چاولای هنه دی چې زنه ور سره ا جرأت خالی په مخ شدی بلکې خالی دا څه هنه ایمیج د چې چیرته هغه چا سره مذاکرات کېدل چې کله مشکل ټاسک و د مسر هو د شدا جرأت نه و چې خبرې ورته په رنګ کړی و مختلف سټیک هولډر دي تای ویني چې کله مشکل ټاسک و د مسر هو او اوس په دې د جرأت نشته کا تو چې د پجرګاک شو ولیدل لکه څنګه کردار چې میشه دا کوو بیا متوي اجازه سیدان ور د خدای خبر کول نشته د دې دا سره ا پیسې ولادي لاړل ته په لیکړی دی چې فرنټ نه شي وتلای صحیح بس لکه دغه خبره وضاحت په دا ضروري و چې دا خبره چې کله تو وکړه چې دا دغه ماستر مایند زو دغه دې تو په کردار باندې دې تو په چرته د تو افورټس دي په باندې دې تای سوال یې نشان راوړل اچھا دلته وسو دریمي د وزیرستان شه د جنگلات په حواله سره تو ویډیو مې حق کړل چې اوس ګرځیدل ویډیو باندې جوړې کړې دي دا کمیش وکسي یو د میش وزیرستان علاقې خلک آسه خبر بوته یا سه د میش ورته د سہولیات نشته یو جنگلات ورشه کار کیږي دا په حواله سره چوي آئے چورا تو سے ایفرٹس کړی دي او دا باندې مزید چا کول پچار دي چې د میډ دا باندې بیټی چې کیندي دا دا څه نه کړی دا څه دو چې یو سړی په لیار شه پروت و بچو په روای سیرینو ری کولې چې پڅې یې چې وای خدای والا یو دای ورته چټه شو د دلاته دبسه وای وای چې خدای والا یې مشتول قلب د خدای په لوري کنه نیجه لکه خدای والی صحیح ایمو بدقسمتی دا سیاسي خبره نه کاوه چې په دا باندې مو سټینډ وخست د دوست محمد ماما بچای دی بلال بدقسمته نه ام پی ای آغا دی ام پی ای خپل مخیل د وزیرستان ته ډیر کام ورڅي ایمو اندازه ده بلال سیف ام پی ای دی بلال ورور دی بلال ورور دی خو مطلب دا دی چې دلته غونډه سکول هم په اف زی چالیږي او ام پی ای توب هم په اف زی توب چالیږي داس لکه ماما سنټری چې په اف زی توب چاله دله دا سوي ام پی ای توب هم په اف زی توب چالیږي وټ میش وچاته ورکړی د مخ بل چاته وي صحیح نو ډېر پناز یې دا خبره وکړه چې جی اف سی صاحب مو ته 50,000 ونه وکړی دي په سره روغه ورته چې صاحب 50,000 کو نه ورته کې پلاکی نه ونه کاټ کړی بیا چې کیما ونه کاټ کیږي ګورا اوس کومې یی چې پڅړې نه ماټا کې ماتي دی بالکل زه ویم چې څړې څومره کې ماتي دو دا نیچرل ځنګل دی دا کا یورته ورک څه شول په وزیرستان شو ټول ول دا ځنګل وي خو یورته ورک شو بیا په د سپرا اره چې کاټ چې دا ونه وسويږي بالکل دا بیا نه پیدو کیږي نو چې تو نماینده د په دلیل در سره بیا یي چې را دغه په دې مت 50,000 ونه وکړي دي نو دغه ملک خداحافظ دغه قوم خداحافظ بالکل سیکنډ خبره دا چې د چا ونه دي یعنی کی مرته لوکل سټیک هولډر دي د چا غاز دی د چا ونه دو ا خلک 100% خاموش دي
ویله خاموش دي امو ته پته ده چې آرمي هم پریشر په اچوي او د آرمي سوتلای خلک هم پریشر په اچوي چې کوم خلک سوتلای دی عزت ویني وی زه بار بار دا سوال کوه چې دا ډور موت کې استای روز استای بالکل ګوره د خپل حق ته پورا لیګلی کانسټیټیوشنلی تو سه روز استای تو تا هیڅ څه نشي ویلای بالکل خو بدقسمته نه حال دا سه ډاره دلای دی وسه مو دا کوشش کېدلای شي لکه ته چې کوي چې راځه په میډیا باندې روشم حکم بالا ته سول سیناتی وک خلک ته سول سیناتی وک نور خو نه ټیپک رو خستای شم نه لا وړ رو خستای شم خلک ته پوي کې چې دال یار د پدال یار باندې تو نه خلک نه ټیپک رو خستای شم نه لا وړ رو خستای شم او دا سندره دا سبق ز کلی په کلی بیاي خو بدقسمته نه دا سه قسم یو هغه ټرند سره جوړ شوی دی په وزیرستان شي چې څوک هم د حقوق خبره کو په باندې هم خلک شکمان دی چې دا ویل دا خبره کوي او چې ته بولډ خبره څه کوي بولډ نو دا بلیم هندر باندې لګي چې دا د ایجنسی کاستای یعنی یو عجیبه دا شکر دی چې نبی بل نه رچی کاویس نبی بل رتلای کنه دا وی چې دا غار وسته آی اس آی وسته یا ام آی وسته خو بهر حال میج لګیا دغه پورا مو یوارځه د خیسورنا رتل په دا باندې مو ویډیو وکړل او خپل سټند مې وخسته بیا زه د کاړه مې ناتل پکرونه مانځه چول وېدل مو ته ویلی دا سوي چې یاره غادای بس دا شای باند شو خو تازه په غیرت کاټ شوی وي نو بیا مې د درې ماسي د پجرګاک شه دا خبره وکړله وسو په منځ باندې رژار وغلله او دا باندې مو ام ان ای ام پی ای سېنیټر ډي سي او چې څومره هم مطلب مو چاته اپروچ کیږي په واتس اپ پڅ باندې اخته مې دا درخواست کړای دی او خلک ته دا سوال کاوه چې او خلک د تو سه ځنګل دی ګوره بدقسمتي زه درته وشایم په نور پاکستان شه په روډ سایډ پلانټیشن باندې کربینه خرچه کوي بالکل چې حکومت ونه لګوي او د مو بدقسمتي وزیرستان د چې روډ سایډ نه ځنګل کاټ کیږي کاټکیږي نه د پټرول لپاره او د پټرول لپاره کاټي او ا وزیرستان زه ته د تور د مازریه په حواله د مو درا کسې چې زلاګي پوس په وزیرستان شه مازرای دی مازرای چې کول په کول کاټکاوي هم بیا د شکیږي صحیح چې کول په کول یې ربه کاټکاوي نو یغه نه پوس پروډکټ جوړیږي پیزای زیوت نه زیوت نو ا پیزای په وزیرستان شه ا خلک پوتې دي چې بالکل د وجه د تندې پوتې دي او هغه هیڅ نه ونڅه وګا پر یو پیزای جوړاوي وګا ته په 50-60 روپے خرج کول یا دوا پیزي جوړي په کوشش ای وندا سه کورینا دي چې کورولا او غای خاوند دا دواړه غریبون پیزي کوي خپل بچون ته رزق پیسې کوي اته ظالمون نوستي فی پیک باندې 4000 روپے زنه وخلی وس هغه یی چې دا جنگلی پروډکټ دی په دا باندې میجا ټیکس دی او هغه محکمه ډي اف او متچاویل چې د ممی ډیډي ولا ډي اف او د مولیا وسه پر لیدل نه د چې د غا د دا بیا مروت نه مروت نه دی د غا د شینواری د یا فریدای د دا بیا څه ورته یی سلیم نه سلیم مروت کوتل دی نه سلیم مروت خو کنزرویټر دی اچھا د ډي اف او غا د څوک شینواری دی د ممی ډیډي ولا دی کنه ویس اپ یو ډاټسن باندې 4000 روپے خلی د دغه موتیجی چې د خالی یو لیټر وکړي چې په جنگلات کاټ کیږي لګیا دي ایلیګل بالکل او میش د سوال د پورا یو لرګای نه روکای یو نوټیفیکیشن او میش وخت راغلی هوا دا چې کیما جنگلات پوس کاټ کیږي پښه باقاعده پراپر طریقه سره دا خبره شوی و چې دا ونه پیرانه کاټ کیږي لږ دا ونه ډېر غاشي غاړي شي اکثر خلک شاخینه دا د شاخینه چې دا ولږ نه داس یې کاټ کړی دي داس چې کی په ګراوند باندې میش کسي په ګراوند باندې مکمل دنیا نه ختم شي او نوټیفیکیشن چې دا واضح لیکل شاخ کټای باقاعده پراپر یو عمل دی ونه ځنګل چې کله خپل غاڼې نیچرلی یې خپل شاخ کټای کیږي بالکل بای نیچر کیږي ویل چې الله پاک داسې د پورا یو ترتیب کړی دی خو کا چیرته انسانون ډېر اکټیو شول نو ا شاخ کټای کوي یګه سره ونه عمل هم کوي وطن صفا کیږي بالکل په نوټیفیکیشن چې دا خبره دا دا درویغ دی دا فراډ دی دا ډي اف او فراډي دی دا دروغزان دی اوس فوج دروغ وی دا فراډي دی او پته شته په دا باندې په کروڑینا انکم دغه تر راوندای په کروڑینا انکم ورته چړې لاندې کو پته شته درته نن سبو د لارګي یو من مکل 800000 روپے باندې دی نو په لاکینه منینه لارګي والی دی بالکل نو دا پته نشته څومره پیسې ورته دریم او د وزیرستان ځنګل ختم کیږي بهر حال څوک یې وروي نه وروي څوک عمل پکاوي نه پکاوي او کم سے کم یو خپل سندره بیاي شاوس لکه کمیش وکسی په وزیرستان چې جنگلاتو لا خبره تو وکړه بالکل علاقې خلک چې په خپل اکټیو نشي دا مسله کم زړه خبره وکړه یا تای وکیل یا بل وکیل چې هغه خلک روچګ نشي او زبر سره روچګ نشي در پر چار نه کیږي چې دا خپل ډور ختم نکي خپل ډور موت نکي بل وشي د رسمیجه د تعلیم طرف ته د صحت طرف ته کمیش وکسی اجازه چې تعلیم او صاحب بنیادی مسائل دي چې دا په چار د چې مشکل کې تل لاو شي تعلیم حق د صحت او د مین پرود په غوړه باندې کا بي ایچ یو وی کا سی ایچ سی سنټر وی کا هسپتالونه وی او دغه څه کسکولې طرف ته مجوړي ټول نان فنکشنل وی ور دي رابطي د چې در خلک ته مختلفه میجمنز ام پی ایس دي تو سه یې ډېر خلک
دا د چا وجه ده چې د میژاس کولینه هسپتالینه فنکشنل کیږي نه سټاف نه روزي دا باره ته چې وایي دا یو چې کوم دغه ګوست سکولز یا هسپتال ویل شي په دا باندې چې کوم خلک بارتي دی دا د برسوخه خلک بارتي دی او خاص کر په فیمیل سټاف شخو بالکل دا چې کله ته دغه ته تعلق شي نو تو دولت بیا د پاکستان اسټابلیشمنت روزي پکشه دغه دیلته چې کارنل پته شوی دی دیلته میجر پته شوی دی نو دغه خپل بارته کړی دی لکه څنګه کیشور دو کاڅ شای دو نعیمه کیشور ته چې د وزیرستان ډومیسایل جوړ دی نو پته نشته چې د لیا پنجابیون ته هدیلته نو اخته چې کله ته ایکستریم تعلق شي کنه نو چې کله ټلیفون وشي نو ورته نه د سیکریټری او داستان کیږي نه د منیسټر او داستان کیږي ډیو غریب او داستان کیږي نه د ډی ایچ او خو به هر حال بیا هم حوصله نه دی هراول په چار مو بل ځای ته یو ویډیو کتل په مارغزي شي په یو سی ایچ سی شته ویډیو کړی و بالکل بیجو خپل افورت کوي چې کوئی سنه یا نه سنه هم تو گاینګه قوالی بالکل خپل افورت کوي کوم هرو چګاوي کوم ته شعور ورکوي ځوانون ته شعور ورکوي او حکومت او سیده نوري کوي چې کوم حکام بالا دی واته سیده نوري کوي چې را میشه دا حال دی یم خو دا وس چې کوم د پی ټی آی ولا غادي قیادت دی علي امین خان چونکه لوکل دی بالکل دا وس مخیل دی د روپوش ریزه د وزیرستان شته کړی دی یم خیال دا څه دی نو او ته شته میجه منه میجه پی ای د کوم سیټ اپ دی دا مې امید دی ځنه چې وزیرستان غیرابود سکولینه غیرابود هسپتالینو ابود شي دا مې زنه امید دی دا امید ده وې په ساته میډیسن په ساته هزنه لارم او د سټاف په ساته هزنه لارم بالکل ډیر ضروری دی چې کا وخت سے قضې زنانه طرف ته وشي چې چې زنانه ته ډیر زیاتای اسه هم مسلې سره مخامخ دي د بهر نشي واتای دي نور شباب نشي درای بیا چې کله داسې ایمرجنسي وشي داسې کیس وي تان ته رچی ډی آی خان ته یا رزما ته یقین جی ته هو بری ما د ژوند خبره بالکل لکه دا انتهایی اهم حساس او ځکه خبره ده چې په دغه پر په چار د قانون وی کنه وی شجنا ډاکټر کو چې خامخا موجود دي رجا د تیراشي پرژاک شلشتي حالات داس کې سمي چې پانداور نه وي بالکل ایوه سره پورې چې زه په ډېر غوړ ځنځاري نشه تاړلای و خدا په کیم انداز باندې چې وسمو سٹارټ وخستای دی پرژان آباد نډي چوم افتای نډي یوم افتای نه ام پی ام افتای نه سېنیټر مافتای نه چې کیما دو ډي اف او مافتای نه ډایرکټر اګریکلچر مافتای نه اکسنون مافتی چې څومره هم حکمې دي ان شاء الله دا مې کوم سره هوا دا کړی ګوره زمولونه یې چې ملګری دماو ملګری دماو له ولانه نه ملګری دماو نه خلک نفرت وشه نه تاشتینه تو ویزینه کولای شم او یو خبره دو چې مو ته خدای په کیم جرأت ور کړای دی او کیم دې ته امر صحیح کیږي شاید چې وخت بل چا نه کیږي نو مو خپل منیم پیته وارنینګ ور کړای دی چې کچیر ته د عوام په صحیح لیاراونو شانه بشانو در سره ویلوړو او کو څوک کوژه نظر نه دروکسي او کچیر در منه پوښول چې په زړه لیاراونی لاړل ته په لیاراونی بالکل دمرو د خپل تر خو چې په ګوړو د خپل نه خواشيږي بالکل په چار دوه دا شي چې دا ته ګوره ان شاء الله یغه واجه دادو ګوره په مو چې څومره سمجیدا کوم د یغي په مو اعتماد کړای دی او کوم وسه مو سره دی نو هغه کوم د پروزه یغه حدا راسڅ چې کیم حدا راسموته د پاکستان آئین او قانون یورته اجازه ورکوي ان شاء الله چې هر چا تو شیشه نسم اکا د آرمی ولاوي اکا سیول وی اکا بیوروکراسي وی شیشه ورته نس چې په خپل شیشه شه د خپل مخکسه کا مخته ګانداو ګلو نه کاوي کا مخته صفاو زه در سره ان شاء الله اچھا تو دلته بس خپل خبره وکړه دا یو اصول موجود نه خامخا کو نعیمه کیشور چې د مردان سره د تعلق ته دا وسه ورس دغه شه د وزیرستان باندې ریزرو سیټ باندې پی ای وا او نه چاولي دا نه چې وزټ یو په نورو غلا فاند وشبادي چرنګ استعمال شه او وسه بیا چې کوم نوټیفیکیشن شوی او چې پېښور های کورټ کو وسټ په وغسیو چې درو دی نه حلف نو خلی پی ټی آی ریزرو مسله دو خو کدا لکه چې وس کوم نوټیفیکیشن شوی وا بیا د وزیرستان په ستا باندې شوی و د فاټا په سیټ باندې ریزرو سیټ باندې بیا ام پی ای منکه ولکه الیکټ شو او دغه سره چې کیمه دې اډریس ته یاد مانتوي دی دتا ډومیسایل د وزیرستان دا د توسه د جماعت جمعیت العلماء اسلام لکه ممبرانو آیا توسه تا د معلومات شته چې دتا د وزیرستان ډومیسایل چې دغه د وزیرستان جمعیت الکسانو ورته جوړوي دا پېښې دی دا چا ورته جوړ کړی دی کی ملکونه په دغه باندې دستخط کړی دی او آیا د وزیرستان خلک بیا خصوصي کمیټه د ځنه نه خبرو دا درا غشول چې بهر نه ورودري دلته د پسیټ باندې او دغه په حقوق باندې تاسو ډاکا غلام اچي دا مرشته او چا سټیپ وکړي او چا زه خو دا وایم چې دا ډېر سیریس خبره ده فراډ دی بالکل دوکا دو 420
دفاع مو خیال دی مو ته غاډه پاتہ نشته قانون خو په داک شو خو زه اتو سه په واسطه د خپل چې کوم د میجا ججون دي یا د میجا بیروکراسي دو انتظامیه دو یا د میشکیم انټيليجنس ادارې دي دنیا کې نمبر 1 آرمي دغه ته په چار دو ګوره ډیره د شرم خبره ده چې دغه شی بقاعده تحقیق هم وکړو دا شای انویسټیګیټ وکړو او چې چا کړی وي اختصاصو هم ملاوي شي بالکل دا څه چوک روشي د وزیرستان په سیټه باندې یا د وزیرستان په نوم باندې نه دوه داسې دا ډېر ګوره ډومیسایل باندې میډیکل سیټ لوټ شي انجینرینګ سیټ نه درېمي بلکې دا ته پرېږ ده فراډ دی دوکا نو مو ته دا پاتہ نشته چې نه یم کیشور دو څوک کا چیرې دو واقعي د مانتوی مو هغه اتو په غا باندې کتلای و لیست شیر کړای و چې مانتوی وزیر ورسره لیکلی وي وانه مانتوی وانه تحصیل وانه نو کا چیرې وی د میجا خور لیر مثال دو واقعي وزیر وي یا ملکشي وي یا ایشانګي وي یا دیلر ودوي مثال یا دغه نه ود شوی وي کنه یا دغه نه ودوي یا یغه نه ودوي نو بیا خو میش مافیز نه غوړي بالکل بیا خو میش مافیز نه غوړي فندینا چیرې تللی دي چیرې نه خو کا چیرې دو هغه چې کوم څه ورته یي پیرنټس یې هغه دي د بل زوی وي او دغه دو بل زوی وي بالکل او شنا ډومیسایل چې کوم د مانتوی جوړ وي او په چا دادو د پاکستان د ډېر مقدس ادارې غادای ممبر ادو نو په چار دادو چې د خلاف د نواز شریف ته اهل کېدل په یوه اقامه باندې چې څه شی و دفعه څه شی و چې غاد نه دی امین و صادق نه دی حکیمه دفعه د آئین 62-63 تو کا څه شی 62-63 تو آئین کی دفعه 62-63 کې ته دی صادق او امین نه ته دا بیا ډېر غټ فراډ دی په چار دادو چې جیل ته وچای بالکل چې مکمل دغه ز د ډي سي ساوث لور نه د ډي سي ساوث اپر نه د ای ډي سیز نه درخواست کاوه چې دا د پراپر د انویسټیګیټ هم کو دا شای او د دغه تحقیق ته هم او ان شاء الله دا باندې ز معلومات کاوه چې طریقې کار یې څه دی په طریقې کار باندې زه اپلیکیشن هم کوم کار چیک کې کنه پښه بیا دا پاتہ نه بالکل دا په چا د میجا رائټ ته چې دا میج مطلب زه خو نه یې پی ټی آی مو ته خو نه سیټ ملاویږي نه مو کورولا ته ملاویږي په پی ټی آی سیټ کا چاته ملاو شي یا چاته ملاو نشي خو په دا طریقه سره افراډ یا په طریقه سره چې لا تاسو درېمي دغه ضرورت 100% در سره اګری 100% اچھا په اخري شی ډیر زیاتای ټایم مې د خاص طریقه په اخري شی ته چم میسج ورکوي خپل خلک ته خپل اوریدونکو ته خپل هغه ووټر ته چې تاسو سره دی یا ته ورډ کړی ډیره مهرباني یو خو زه د وزیرستان خلک د ټوله انتهایی شکریا ادا کوم کلی کلی ته زه راغلی هیڅ څه کلمونه پوتې دي کلی کلی ته زه درېمه په چار خو دا وایي چې فرد ته راغلی وخو کلی کلی ته زه څه شکریا ادا کوم سیکنډ دا چې د خپل حقوق ته پوره دا په پښه وداري غلطه نه ډاریږي مارګ ژوند د الله په لوشه دی عزت ذلت د الله په لوشه دی نو د خپل حقوق د پوره دا وداريږي د خپل اوز نشي چګولای زکه ما هیوا جایز نه جایز نه پکې ما هیوا جایزه مسله شي وزو ورته په فرنٹ و خدای د کوچ د وزیرستان د کیم زوی وی د کیم کوم وی اکا وزیر وی قدم تونای کا سلیمان قیل کا ماسید لکه ځنګل کاټ کیږي په ځنګل کې مو څړې نشته ځکه کیز د شک ویو بالکل او ځنګل ول د موتا روشي اکا نظر خیل دای اکا ایشانګای دای کا برکی دای کا یغه نو خیل دای چې څوک هندي منځای دی چې چا ځنګل کاټ شوی دی زبر سرایا احتجاج ورته کاوه او چې څومره فرنٹ ته زبر سره تلایش نو مو خلک ته دا درخواست چې د خپل حقوق د پوره ودارېږ د خپل ډور ختم کېستای خوف ختم کېستای لیګلی د آئین نه د قانون د نه د خپل حقوق د پوره اوس چک او پاک شزه در سره او بل مې دا میسج دی چې وسه پر مو د وزیرستان د خلک خدمات الله گوادای بلا تفریق مې کړای دی خو کړای مې داسته لکه سنت لکه مستحب په دنا ورسته د خلک په مو باندې خدمات فرض هداي واجب هداي چې څه قسم جایز خدمات وي ان شاء الله زو 24 غنټه شپارز ورته تیارو ډیره مهرباني شکر ډیره مننه شته په قیمتي ټایم واسطه دا غوا د مشترا ملک حاجی سید انور مسعود خبره هاتو سه ور وې د ادارې چې مې اراده دي هغه ها تو سه ور وې چې ته یې چې وسره جادو رجان بعد د مختلفه چې کیما ګوست سکولز دي هسپتال لای یا جنگلات یا کومه د وزیرستان داسې مسائل دي په مندو فرنٹ لاین باندې زو او د میشت کیما ویس موجوده ام ان ایس ام پی ایس دي دا ها زدقه مجبوریه و چې د علاقې د پورا د عوام د پورا چاره وکړو یقینا کا داسې جذبه مې لري د وزیرستان مسلې مسائل چې کوم دي ډېر حد پر حل کېدلای شي دغه سره مو ته اجازه د الله په امان